واته خبره چې دی ولا ایمان بچ شي انوارات به کام وي میوه به کام وي ګلونه به کام نسی نو څه ګلونه بنې د زلګیا د بعد امر د خو تزغی کوي ځان ته د ګلونه نشولو که خا مال کې او چې شي ګلونه کای مقام وي نه شي ته ایمان نه ده که خا اعمال کې خو ډیر ګلونه ځان ته جمع کوي حدیث نه دا ورته لکه څه پیغمبر سم خاندایي سبحان الله ډیر الحمدلله ډیر جنات کې ځان ته ونی ولګي ګلونه بغیچی باغستان گلستان چمنستان بزون ته جوړ کیام دا په دغه نیک اعمالو جوړیږي ها کبه شکه بدمالای کې خزون ته بزغی کارل شروع کی زغای نه بده پټی ډاکوي نه به تور کې ست عمل رال شي تو ته میوه نسی میوه خو ګلونه نسی کدو د ګل نسی غنه نسی تمامي سبزی ګلونه نسی ځکه خو د میوه سبزی نسی کنه ته کله ګلونه کاری نه تو ولا میوه به سبزی وي کبه تزغی کری زغی کی مو سفر میوه نه د کتل چور کی کتل ده نه د کتلیکا چې د کرکانی اعتراض وکړي د کی یزغی د زغای خو نه نسی کرکانی کنه ګل دی ورکی نسی کوم ګلونه دي انده چې څومره میوه دوري ونی دی وای زوم بیا خمخت حدیث تا ګوره حدیث تا وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال دا دویم نمبر حدیث تا غبسی حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت تا فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام فرمای دځه کې کله مو د عبارتي بزنه خلل کې غلطي کې ګوره دسی عن ابن عمر رضی الله تعالی عنہ قال نشل دوړه خاکنه دځه کې د اول قال صد د ابن عمر سره ولګیدل سید کنه ابن عمر یلی دي د دویم قال صد د لفظ رسول سره لګیږي رسول الله یلی دي بس کله د مو د سیکو کنه رسول صلی الله علیه وسلم به خالی رسول صلی الله علیه وسلم شو صلی الله علیه وسلم هم سفر نه لیدل چی شتل شي صلی سلام صلی خو بیل ټکه ده سلام بیل ټکه ده دا غلط درود شریف ده بی ادبی کی رسی خاکنه سوره حدیثو کتابونه وګور د شهید درود شریف به صلی الله علیه وسلم بزن خلندی درود شریف کی و آله ټکر وبسه صلی الله علیه و آله وسلم و آله در کی کوم زینه روړ اوس ته کتابونه واخی بخاری شریف دوري ولا کتابونه روړه واړي دوري روړه ریاض الصالحین شلو دا روړه زاد طالبین خوړو کتاب دا غروړه کې چې تل د والی ټکور کې نبی ځون نه زتول نه دی په کور سیده خاغه به بل خبره درود شریفونو ډیر قسمونه دي کنه درود شریف له رساله شته دی هغه واخلې هغه کې زنه درود شریف کې بل رقم تل پوز غلی اوس درود ابراهیمی المنزل درود ده کنه هغه کې څنګه د الله صلی علی محمد و علی آل محمد از کې آل ټکر شته کنه از کې یا چا معنی کړی دي چې نشو دي بنه سیده دي کې نشو صلی الله علیه و آله وسلم ده پیغمبر علیہ السلام فرمای بنی الاسلام علی خمس د اسلام ولا بنیاد په 5 شیانو بنیدا بنیه منه جوړ شو د بنیه جوړیدنی تل شي کنه بنا یبنی بنی چو تل شي جوړون کا نه اسلام جوړ شو د په 5 شیانو د جوړون کې چوک شو الله تعالی شو کنه الله تعالی اسلام جوړ کړي په 5 ستنو بنی اسلام دراواله ده هغه شه دی ورکی اول نمبر موزه تخای شهادتی الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اول نمبر کلمه طیبه ده کلمه توحید وتل شي سدي الله نه اله ارجشنه براءت ظاهر کې صرف الله ومني سره سړی د اسلام په دروازې نه نشولو سکله د چو په دروازې نه نشي خاصه کې خته مرزي به نه چلےږي کنه د بل ته به در شي اوس مرزي د خاتمه شو چې شکوا اقام الصلاه منځ بکای بیا منځ کې اسمونه دي فرض نوافل واجب وغیرہ و ایتاء الزکات بیا چې د زکات ورکول زکات کې فرض زکات به ورپسې نفلي صدقات و غیره دي والحج بل ورپسې حج ده بل وصوم رمضان رمضان ولا روزي ستل دغه نفلي روزي دي دا ششولو دا دی ولا ارکان شول اسلام ولا متفقون علی متفقون علی څه معنا ده صدا حدیث بخاری شریف کې راغله مسلم شریف کې راغله متفقون علی په دې باندې اتفاق شوه ده صحیح ده دا معنا ده نه اسلام ولا بنیادونه څو شول 15 شین شول یور کې کلمه شو دویم المز دریم زکات سلورم حج پنځم روزه دا وبنه د اسلام ولا بنیاد د لکه څنګه چات تکنه اغلون سستنی و غورځي چاتره غورځي کنه همدا شته خیمه د لګول هغه کې 15 تنبونه سړی لګي مزي کنه سیټ ته د کلمه ور کې د سیاش مر لکه مانز ولا غاټ استنی چې یا خیمه کې یا مانز کې غاټ تیر ور کې بیا سره خیمه خام مضبوطی کاغادونه لری کړل بیا خو مانز بنی غورځي کنه د خیمه کې به ته څه وسیدل شي بیا خو نشي وسیدل ورکی پوسنه پکې نه کلمات ونه له د منځونو د سونه کوي څه مطلب نه لري بیا کته د مانز ولا استنی خاو درولې د خسیډونو نه به در پسې خیماره ټوټه کیږي کنه در سره رن غختل شي
نه که یو سړی د کلمه یلې د ټیک ته مسلمان ده خو د لمونځونو او د سنونه کې د داسې لکه د خیمه شش ولا راټوټه شوله سره ورکې چې ششتونه بس صرف لاغون یو سړی ورکې نه کېنستل شي نور خو نه شي کېنستل نه د سړی څه لمونځ او داسې نه کېدي نه پیدا ډېره نه حاصلېږي صحیح ده بس صرف مسلمان وي نامای مسلمانۍ پاتې وي بس دا د اسلام ولا 15 غا دي ښه که چا درته ویل څه ارکان خمسه ولې که ارکان خمسه هم دي تیل شي ارکان خمسه هم دي تیل شي ارکان رکن ګوډ تیل شي که نه هر چې شي ولا ګوډونه یې اوس دا کامرې دي دي نه ګوډ لري کې دا څنګه درې ګول مول او درولې مشکل دي دغه ته ایمان دپاره دا 15 ارکان دي بل حدیث ته وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره رضي الله عنه فرمای کله نرس خبيرو شي سره به عنه ټکیل شي سیدا خزرو شي سره به شیل شي عنها ابو هريره سیب نه دا حدیث تخبل نه مخ ابو هريره نه نور نامي وی کنه سخر و غیره بل نه ما عبد الله و غیره خو بس ابو هريره باندې مشهور شو ابو هريره چې شتل شي معنا ازداد ته ابو هريره من دي پښو پلور د نشیل سیدا د پښو والا بلی والا دا معنا به کې ابو ټکا سره شي چې تکي دې معنا پلور معنا بنا کې صدا تو بنا کې دا ابو ټکا صدا د دی والا په معنی ده ابو شمس پلور دا خو ټیک ته ته ویلو خو جناور منور کې استعمال شي پښو څنګه چې پلور کېدل شي دا خو صدا تو خبره یا چوتل سے ابن آوائدی گیدڑ بچی ابن آوائدی آوا بچی تیل شي کڅه یا تو چوتل سے ابن الوقت ته دی واخ بچای خو موسی پر نه لیدل چوتل ابو الوقت ته دی واخ پلوري یا د ابوبکر صدیق سمانه د ابوبکر معنی د سدی وخ پلور دی وزی پلور دا معنی کې بکر خوزی تیل شي کنه نو ابوبکر خدا معنی نو بس دی وزی پلور ابو حنیفه معنی ته دا بس حنیفه لور وزکه تل شي ابو حنیفه دی حنیفه پلور دا معنی ده نه غلط دو خبر نشته ورکی ابو هريره پیشو والا ابو حنیفه دی سیده دین ولا حنیفه سیده دین تیل شي ابو الوقت معنا دی وخت پابند ابن الوقت دی وخت بیدار یعنی وخت باندې پابند نه ده چې زوای شغه ته به غبن نشي چلیدل پوسه تو باندې چلیږي ابن او چشتل شي گیدړ تیل شي ام حفصه چشتل شي چرګی تیل شي ام حفصه ته بدا من راخلې کڅ دی حفصه مور ام حفصه من دی چرګی تیل شي ام النجوم چشتل شي څه د شپې ټیم کې ډېر ستوري سره جامې دي ستورو مور دا معنا خنه سم مور ده کنه ډېر د ځکه ستوري زکه تل شي ام النجوم ام 44 چشتل شي شوبلی تل شي شوبلی ول خپې څه کله وګڼي سالور سالوي خپې دي کنه هغه تل شي ام 44 دي سالور سالوي ختو مور دا معنا څنګه تر بوسي ام 44 معنا سالور سالوي ختو والا یعنی خپې دي دوره زکه وت عربی کې چنل شي ام 44 نه ابو الله پزار کې پلور یا ابن صد د پلور زوی معنا نه کوي سید د دی والا په معنی د ابو هريره پښو ولدي سره پښو بچاو پیغمبر سمو کتل ذکر تل ابو هريره یا اباهر اے پښو ولا پښو ګرځي دا معنی ده خامخ ته وته ګوره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علی السلام فرمای الایمان 70 شعبه ایمان صدی پوسه او یا حصی دی بزع ټکا بزع ویا کنه یا بل شوند ټکا ویا کنه د سوره بدل کې دا با صد ور کې با مخ تک کنه عین ور کې ورسته کا یا عین ور کې مخ تک با ور کې ورسته کا دي ټول منه ټوکړي په معنی ده صحیح ده بزع دی تل شي درو نوانه سا تر انو پر ټوکړي تایل شي بزع 70 یا تل شي شعبه شتل شي حصو تل شي ایمان کې سدي 2 او یا حصې دي یا 3 او یا حصې دي دینه پوسه زنه ځکه شپتر غلی پرونه کوي ښا کله کله زنه کې نه کې ماغور کې نه روش مریضه کې شپتا او یا نه جوړ شي فافضلها قول لا اله الا الله ټولنا افضل الشباور کې شد سړی کلمات طیبه وي د سره سړی مسلمان ګرځي وادناها ټولنا کام درجه ولا شبای شد اماطه الاذى عن الطريق لیارنه دي تکلیف ولا شایلری کول دا کام درجه ده اوس دا کام درجه دی منه د صدق دوه مانس کې ډېری خبرې کنه هغه د ایمان ولا شوبې دي نه د ایمو دي تاسو خال څه کله چوک مرشي به ته چې ډېر خسړه ویل اجي سیاب مونږ او داسې کول مړه چوکور کې غوته نه والي د سره اوس خسړه جوړ شي یاري المنځ او داسې ټوله دنیا کې په دې خسړه چوک نه جوړيږي ښا بیا چې ته د سیمه څخه خسړه د فتوا غونې لګي سړای
ښه سړی په چې لمونځ او داس خدار سړی کوي نه داسې پوره دین بنې عمل کوي ځکه 2 اویا شوبې دي چې شوق او دي خو یو لمونځ کړی یو داس او داس لمونځ پسې راغلی که لمونځ نه یو داس شته بیا کوي او کې نه کوي چې ودسونه نه صرف یو لمونځ باندې ته نه بزر جوړ ډېر ښه سړی و نه 2 اویا شوبې دي یارې لږې وګوره لارې کې تکلیف شو د نه ير کولو دا خو ډېر بل رسان دي سړی و کنه د پړوسي ولا کور څه د دې طرح ته چرچوبۍ ولا لار کولو کړی دی ارسوت خو به برته دی باندې د ښه سړی شو اوسه ماشاءالله المز دا کې زکوات ایر کې غریبانو باندې فهم ستې خيو کور ور کې دا څه د پړوسي څه د دې طرح تصغیر ورزیال سوت او ته ویړې جوړه کړې ویلارې کې سګوري خوشای ولا ټټکا سې دی ولا لارې کې چي دا اوس ښه سړی نه شو لوخا کنه انصاف نه بکور خله انصاف خدای چې در کړه تل در کړي څه وته لدی سوره نه کې دي سوره بدای دي چو باندې ډایرک نه دایره ماشاءالله 1 نمبر آدمی ہے 1 نمبر کوم زینه شو اعمال ته ګوره اعمال ټولونه هم شې د معاشرت ته معاشرت کې اندار چي زه د خپل ژوند تیروي دنیا کې کنه شو ته تکلیف ورنه کېدا ټولونه ادنا درجه ده اماتۃ الاذى عن الطريق لار نه تکلیف ولا شای لري کوا زغای د وخت لری کا تبیر کې ما کې د خلکو سایکل ته چې تو کور باندې لار نه تیروي خالت بای همدا شته چوته چې مار پرېګه د وبمار پرېګه ده همدا شته چوته چې ما کوه د تکلیف ولا شای ما په خو کله ولا پټه کې دي کله ته لګای لري کې بس په کلی پټه کې ورته کچو خبر باندې مو د شتو د سپارو هغه غریب 20000 روپۍ لګيږي خنګر ایموت شو ده اتور بنې سسي اماتۃ الاذى عن الطريق انده د کلی پټه کې ما غرزوا پاپک جزي خوري لاري کې ما غرزه پاپک جزي په پمان ولا شون غرزه لاري کې دا خو ته دین بني عمل نه کې دا خو ته غلط رواني دین بني عمل د پاپک جزي چې خوري کنه دزبین ته رسوا یا ور ور کوي شک او پړې کې ځون سره کې ګد چې تزغیم ایمان ست شو بیا خیر ده وره بل ورپس چې شری ول حیا او د حیا چې کما د شعبه عظیمه من الايمان د ایمان عظیمه شعبه د شعبه من الايمان نه هم شعبه ده اوس تو غره دي چې دوی درې یا خبرې خوا کې کنه صدای شوبې دي ورکی دوی ذکر کې د حیا ورکی ویلې بل ذکر کړه خو مخ کې ورکی ودا ویلې بل راوړله د حیا ځکه بل راوړه صدا ډیره اهمه شعبه ده په دین کې ځکه سړی کې حیا نشي پاتې بیا کار کول شي به حیا انسانان بیکار انسانونو یار چې شي تعامل رار څه کول شي هغه پار چې شي بنې ورتلای شي هغه چې شته پروا نشته حیا وسیل چې شي ته شي حیا څه معنا ده نو نمبر حاشیه تو سرشتو د دې بنې مو سره کتابه کې نو نمبر حاشیه ده او زه ته څه حیا نه دي چې حیا ایمانی مراد ده الحیا الایمانی خاکنه ایوا حیا هو ورپی د دازي لوړ وي ودته واده کې چې نه خړل شوري چې د صحیح نشوي خړل کاسونو نه شرمېدلې یا همدا شته ځون د نیغ غنل سره د سوري خو مډيري خړور کې دوی غوتي وای دوی غوتي چې شتای ما څنګه کنه کته دومره موړ سړای وي تکبر غرور کې دا اوس حیا کې نه رسي خادي باندې ثواب نه مليږي ازنه خالیه کنه سیری مخازي واده تلوړ سره غوخونه خړل مت چې شته خینه دو خړل بس تکړای نو زدي کې د مت حیا خایسه ماشالله زده سي حیا نو کې یا مدا کرو کدا ایڅ حیا نه ده حیا دي تل شي غلطو کورونه ځون مانی کا دځه کې حیا نه شمره ده الحیا او الایمانی ایمانی حیا چې شتل شي د لیکل د کسه خشي کې وګوره هو خلق يمنع الشخص من الفعل القبيح بسبب الايمان سیمون په واجب نه سړی د بادو کورونه نه مانی شندې ته حیا یل شي یو سړی د په وچاکو بنی ورشي نه ګور د سی وزر د سبل شي خدای دونه موافقه ده خو ساملی و د خړل سکل کوي همدا چې ته پاره غنو بنی ورسي نو دا سیمون د کی حیا نشه دي ته مو به حیا نه صحیح ده نور مو ته پاته نه لګي چوک بسنګي بل حالات کې جوات بنی چو سنګي زنه خلک جوات ډیره بزرګي کې خو بلت خدای پیخ ما کوته هیڅ پښو دا ور شيخه په نه د پیخه خلکو مشهور نه کړل دا سکله دا سکای کنه سبیل د کې شودو بنی پیخ شي هغه ټیم کې به ماس کا شودي دا بس شه د ایمان ده اندی ته حیا نه ال شي سکله د خدای په ګناه ولا مقادر کې چوک نشته صرف الله تعالی ته او صرف انسان د غټم کې دا انسان ځون وستی دی ګونو ندی معنی دا شدا حقيقي حیادار سړای دا کدا شیطان کې بس د خالکو د پاره چوب مو نکسي یا خالر د خسړی نه وای یا په جواته باندې شکه د خبرې کې نه دته حیا حقيقي نشه دا عرفي حیا ده ایوا حیا طبيعي حیا یا غي ولا ګونو نشته ایوا حیا د سیله کسړی طبيعت اس شرمناک غونی بس صحیح مړیا چوپ مخ کې نشي خړې بیل به کې نه چوپ مخ کې خبريان شي کول دوه خبره ځکه چې د کوم سړی طبيعت کې حیا څور کیوي دا څه کله ور کیوي ان شاء الله دا به حیا ایمانی ته ووري صلاح نصر الدین څه شروع کی دا به ایمانی ته ووري ځکه چې کې تیار ور کې دا په شکل سره بدل کا د دین خوندې تیر شي چې د سترګول شکه زاویه بدل کا زاویه نگاه بدل دو
صرف لیاره بدله که نور ماغه کارونه د دین کې ماغه ستړي لاګي دنیا ولا ګناه کې هغه کې د نه ستړي لاګي مفته کې هونه کېږي دنیا کارونه کا ګناه کوي ګناه کې بعضون مې تکلیف تیرای واخ بدنه لاګي ورکه ستړي بلاګي پیسې خرچا لاګي اند دین کې لاګي خو سره شته ټیکټر ګوډي ولا هغه طرف د توګر دی ګوډه توکا ګناه پر تو کو ګناه پر غلط پر تو شو صحیح ده خامحت حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر سبي دا کله رینا بعد واو سره شیرینا بعد دا ټک بیا عمر یې کبه ور پسې واو نه بیا عمر یې شي صحیح شو دا نقطیز د قاعده سره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علی السلام فرمای المسلم حقیقی مسلمان دي چې الف لام شي د پاره دا کامل د پاره دا المسلم سمنه دا المسلم الكامل کامل مسلمان روغ رمټ مسلمان سې یو زاخم ورکې نه عیب ورکې نه دوغ ورکې نه هغه چوک ده من هغه سړی ده سلم المسلمون څه مسلمانونه په امن کې پوه شي من لسانه د ژبې نه ویریه د هغه لاس نه والمهاجر حقیقي مهاجر څوک ده مهاجر اختل شي خپل وطن پرې خې مهاجر نه متخالی پښتو کې مهاجر چې تیر شي خپل وطن پرې د دین لپاره خدای دې حقيقي مهاجر نه ځون کوی کاغه چو دغه د سمن هجره ساغه پریګ دی ما هغه ګنونه نه الله عنه څو خدایونه مانی کړي رسولونه مانی کړي ټیک ته مهاجر ماشاء الله دین د پاره د وطن پرې خو کما کل بچی دی رغلې اوس ګنونه نه خاص ځون مانی کنه ته دور وطن پرې خه د ګنونه نه پرېږدي کو ته وطن پرې خه ګنونه نه پرېږدي څه پیدا نشته مغز دا ګنونه کولو دي دا ګنونه کې څه پیدا ورکین شو صرف چې شو زوی بدل شو زوی خساره بدلوا ما ځون بدل ک سیدا هذا لفظ البخاري ده بخاري الفوز دي مسلم شريك ده سيدي قال فرمای ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوسړي پیغمبر علیه السلام تاسو کو اي المسلمين خير ومسلمانانو کې کوم مسلمان ډیر افضل بهتر ده قال وی فرمایل شي من سلم المسلمون من لسانه ويده هغه کس چې د غجبې د لوس ضرر نه خال باشي دځي کې به تاسو واګه سره د لوس تی جبر کې ویل ذکر کړي مو خدای ځکه چې ته لګات ور کو دي ګونښت کنيشت دي خلاص نه لې صرف جبې نه لې چې د سچال بو کو سره لوس جبې سره وایو نه کنه دینه بعد بل طریقه اور کې استعمال او تکلیف د پاره نټول شونو ګونه د مل لسان هي وې دي ذکر وړه اکثر ګونونه مون جبې سره کیږي چې د تکلیف پر څخه په جبې نه غیبتونه زنتونه د څومره شون د جبې بنه کیږي 2 شپته ګونونه اند 2 شپته ګونونه نور څه پر شي کیږي لسونه بنه د کیږي نو لوس سره د ټولو کې زیات حرکت کوون کا شاید زمي استعمالواري ګونو کې ځکه وته دا 2 شون استعمال کو کني خپې سره سړی غلي طرف نه سي کا ساري ګونو طرف ته خې سره سي کنه اغا ګونو کې رسي چې ته د لګا تاویر کا هغه سره سړی مسلمانې نه وځي کامل مسلمانې نه ټیکتا نه دی معنا دا چې دی مسلمان هر اندام نه هر عضو نه بل مسلمان محفوظ وي امن کی وي تکلیف نه لري دا سړی کامل مسلمان ده کني بیا کامل مسلمان نه ده صحیح ده دي جن نور علما دا مطلب خلی خوارج او خارج څه دی غوي سي و ګور دي زیلی مسلمان هغه د دې لوس زره نه چوب محفوظ وي کبه محفوظ نه وي چې شول کافر شول هغه به کافر نه وته کنه معتزله وته شي نه منافق نه وته صدق دي شو کو بل مسلمان جبه زره نه محفوظ نه کو بس دو کافر خو ځکه نه شو سکو پر خینه کړه خو مسلمانانه شو ځکه دي وست شي بل سړي ته تکلیف اذیت ور کړلو